نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه رواه أحمد وأبو داود ترمذي وابن ماجه والبيهقي وحاكم ونقل المشکات في كتاب الاعتصام والسنة اے ایماندارو د الله حکم منئ او د رسول حکم منئ او د اولی الامر خبرو منئ د فقهاو د مجتهدینو د علماو د حقیقی مجاهدینو د اعیانو کچری د دې خلقو د دې اولو الامر په خپل منځ کې اختلاف راشي په یو مسله کې نو قرآن و سنت ته واپس شي یا به مسلې ختمېږي ابو رافع د نبی علیہ السلام غلام دی ابو رافع رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اے امت زدی تاسو بیانم په داسې حال کې چې یو کس تاسو نه تکیا والی په یو تخ باندې ناسي ډډه دیوالی د علم نه او د تحقیق نه او د سلفو د کتلو نه او د قرآن او د سنت نه ځان کټ کړی خپل خواهشات او خپل سوچونه او خپل عقلونه به استعمالي او دین به د هغې نه جوړوي او مخې ته به د خلقو د دوکه کولو دپاره د کتاب الله نوم اخلي زما یو حکم به ورته راشي هغه چې ما په هغې امر کړی دی یا مې ترې منع کړې ده نو دی به وایي چېره ما ته پته نشته زه نور څه نه پېژنم زه نه پیغمبر پېژنم نه حدیث پیژنم او نه د قرآن وضاحت چې د حدیثو د سلفو په نظر کې کم شوی دا هم نه پیژنم بس ما په کتاب الله کې څه موندلي دي زه په هغې باندې ورپسې کېږم عمل به کوم عزتمندو دا کم موضوع چې تاسو کم ټاپک دی چې پاکستان هندوستان کې دی ته موږ د پرویزیانو مذهب وایو او په تیر شوي زمانه کې د دې نوم منکرین حدیث کم خلک د پیغمبر حدیث نه مني اصل دشمنی د اسلام سره اوس خو د اسلام په جامه کې تاسو ته پته اسلام ته نقصان هم دغه خلکو رسولی دی د اسلام په جامه کې اسلام ته نقصان رسي اسلام ته د اغیارو په جامه کې هېڅ ته نقصان نه رسیږي ځکه عبدالله بن مبارک رحم الله فرمایي غاثة اللحفان کې علامه ابن قیم فرمایي چې دا دین چا وران کړی دی دا دین درې قسمه خلکو وران کړی دی یو عمرا دي مشران اثر رسوخ والا خلق بادشاهان گورنران او وزیران اختیارمند د کلی د علاقې خلق دین د دوی د لاسه وران دی د خپلو اغراضو د خواهشاتو د پوره کولو دپاره قسمه قسم قوانین جوړوي او دا خو اگر که مزاج دی ګورې دا خبره یاد ساتئ خفه کېږئ په دې ما دا خو د هر چا مزاج دی چې ماتحت یې خوښي دا د انسان فطرت دی ماتحت یې خوښي اوس زما سره به د چا نه لګي بس پته نه لګي د هغې وجه دا چې زه په بعضې خبرو کې ماتحت نه جوړېږم نور به یي ظاهري د لرې نه به تاسو ته چې متکبر او مغرور ښکارم خو دا شی په ما کې نشته خو لیکن د چا خبره
چې غلطه خبره ده خپله خبره ماتحت کولی چېرته هم نشم. نو د خلکو د هر چا خوښي ماتحت تاسو معاشره کې ګورئ که نه چې کوم سړی د چا سره ګرځي یو خو د استاد او شاګرد مینه ده، د پلار او د زوی مینه ده، یا د مشر او د کشر مینه ده، خو ځان له شی دی. یو سړی دی ښه برابر دی، په علم هم د سړي نه زیات دی، په مال هم زیات دی، په صحت هم زیات دی، په خوی هم زیات دی، خبرې اترې هم ښې کولی شي، بیا هم به یو سړي پسې ورپسې ځکه چې ده ته پته رهي دا زما ماتحت جوړېږي، بس هغه خوښي. نو دا خو د انسان مزاج دی. لیکن عمرا، بادشاهان، وزیران، اختیارمن هغوی همیشه دپاره قوانین د ځان ماتحت جوړوي، د قانون ماتحت نه وي. د دې نبي علیه السلام نه د هغه د سنت نه چې څوک انکار کوي نو دی خپل ټول اعمال، خپل ټول کارونه، خپل ټول قوانین خپل ماتحت ګڼي. خو که د ځان کله ماتحت کو د یو قانون هم د قرآن د حدیثو ماتحت شو، د الله د طرف نه قانون منه د پیغمبر خبره به منې او په دغه کتاب کې د الله د قانون مطابق خبره دار چې الله سره رسول به منې. ځکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي، حافظ ابن کثیر امام قرطبي نقل کوي چې درې خبرې داسې دي چې په دې کې به فرق نه کوي. که چا فرق وکړو دی مسلمان نه دی. نمبر 1 اطیعوا الله مني او اطیعوا الرسول نه مني، لا اله الا الله مني خو محمد رسول الله نه مني، دی کافر دی. ولی؟ ځکه چې هم دغه پیغمبر الله را لېږلی دی او د ایمان دپاره دغه معیار جوړ کړی دی. دویم نمبر د الله تعالی نعمت شکریه ادا کوي، انشکروا لی. خو د مور و پلار د نعمت شکریه نه ادا کوي چې دله وجود ثانوي ورکړی، دویم وجود یې ورکړی. نو انشکروا لی ولی والدیک دا جمع نږدې جفت راغلی. دریم اقیموا الصلاة مني خو آتوا الزکات نه مني. نو دا سړی څه نه دی؟ مسلمان نه دی. دی د مسلمان نه اسلام د دایرې نه دی وجې نه چې ته ځان د قرآن و سنت ماتحت نه ګڼې بلکې قانون د خپل ځان ماتحت ګڼې. ته قرآن خو اوچت ګڼي نه، قرآن هم ماتحت ګڼي. د قرآن مجید د قوانینو دپاره سره د دې نه چې کوم خلک د دې خبرې کوي دا ورته داسې بیکاره غوندې خلک نه وي، په دوی باندې د خوف علم ورسره نه وي. دلته به زه په اسبابو کې ذکر کوم چې د خوف علم به ورسره نه وي، دا نه چې علم به ورسره نه وي. دا غټ خلک وي، ځان ته سکالران وي، ځان ته ډاکټران وي، ځان ته مولیان وي، ځان ته ماهرین وي، خو دوی قانون نه مني. څنګه نه مني؟ ځکه چې قانون چا وضاحت کړی دوی ته په خپله پته راځي. چې کله یو ساینسدان د قانون چې کله هغه جوړ کړي نو د هغه شاګردان د هغې خلکو ته وضاحت کوي. د ایجاد دپاره هغه ورته ولاړ خو لیکن شاګردان د هغې وضاحت کوي. قرآن مجید کې اقیموا الصلاة دی. اوس ته ما ته په قرآن کې 5 منځونه وښیه، د حدیثونو د انکار سره به ته د 5 منځونو نه انکار کوې. د 5 منځونو قرآن کې خو نشته دی. قرآن کې خو اقیموا الصلاة دی. چېرته وختونه به مفسرینو حضراتو دا به ذکر کړي قبل طلوع او بعد طلوع او څه به یې ذکر کړي، لیکن 5 منځونه خو پکې په ښکاره نشته دی. 5 منځونه به خو تر حدیثونه معلومې. نو 5 منځونه دي لاړه. زکات وآتوا الزکات په قرآن کې دی، صرف اسناب ذکر دی، نور دا پکې نشته چې 1 کروڑ دی، 2 کروڑ دی، 100 لک دی، 1 لک دی، 50,000 دی، څومره دی؟ دې نه به زکات ورکړې. زکات په باره کې چې کوم قانون مجمل پاتې شو. دغه شان د حج کوي، نو په قرآن کې د حج کومه خبرې دا پکې وړاندې پکې نشته دی. ټول قانون، ټول نظام دا خپل ماتحت کوي. نو یو دا خلک دی. دویم علماء سو دا خپل خواهش دپاره قوانین چې کوم دي ماتحت کوي. دا خپل خواهش دپاره د خلکو د خواهش مطابق قانون جوړوي. خلک څنګه غواړي د هغه شان دي خبره کوي. امعه دی د ها سره ها ملاوي. او دریم نمبر ملنګان دي، صوفیان دي، چې هغوی د خپل خواهش دپاره بې شماره شیزونه هغه جایز کړي دي او هغه په شریعت کې جایز دي. نو خبره چې ورسره سید جلال نو ګیدړ ورته علاجي
دې درې قسمه خلکو هر څه ختم کړه. د پخوانۍ زمانې نه دا سلسله روانه ده او نبي علیه السلام د دې پیشنګویي هم کړې ده. د دې احادیثو نه دا معلومه شوه چې یو زمانه به راځي، هغه زمانه کې به خلک داسې دعوې کوي. نو لہذا زه درې خبرې به دلته وي. نمبر 1 د انکار حدیث ابتدا. نمبر 2 د انکار حدیث اسباب. او نمبر 3 د انکار حدیث مختلف شکلونه، مختلف صورتونه، هم اعتراض هم شکل. دا درې خبرې په دې باب کې دي. اوله خبره سره الابتدا. د انکار حدیث ابتدا په 200 هجری کې شوې ده. کله چې په زمانه کې خوارج راغله، د یهود چې د قوم بهت دی، د دنیا څومره نقصانات چې قومونو ته او مذهبونو ته رسېدلي دي، دا چا رسولي دي؟ دا یهودو رسولي دي. څومره نظامونه چې خراب کړي، برباد کړي دي، دا یهودو برباد کړي دي. یهود اهل علم دي، یهود پوهېږي، ساینسدانان دي، ماهرین دي، ډاکټران دي، پروفیسران دي، قسمه قسم خلک دي. پکې تاسو وګورئ که نه دنیا کې څومره نظریات جوړ شوي، چا جوړ کړي دي؟ یهودو جوړ کړي دي. عیسایانو نظریه نه ده جوړه کړې، هندوانو نظریه نه ده جوړه کړې، سیکانو نظریه نه ده جوړه کړې. نظریه جوړه کړې ده د دنیا د تباهۍ دپاره، د یهودو جوړه کړې ده. لینن یهودي، سټالن یهودي، کارل مارکس یهودي، اوس هم یهودیت روان دی. دنیا کې څومره جوړ توړ روان دی، خصوصي د اسلام د بربادۍ دپاره، د مسلمان د ختمولو دپاره. دا څومره تنظیمونه چې جوړیږي، دا څومره نظریې چې جوړیږي په مختلف قسمونو باندې، اوس هم موجود دي. د عذاب قبر نه انکار، دا د خارجي فرقه ده. د نزول عیسی علیه السلام نه انکار، خارجي فرقه ده. د ختم نبوت دروازه بند نه ده، د غامدي فرقه ده. د شیخ اکبر فرقه ده. لګیا دی ټول معاشره کې دا خبرې روانې، دا ټول یهودي سازشونه دي. نو ابتدا په 200 هجري کې دا د خوارجو معتزلهونه شوې ده. په هغه وخت کې ماوی د حدیثو نه انکار وکړو او ویل کله ویل دا د عقل خلاف دي. ته ګوره د الله تعالی صفات نزول چې پروردګار د شپې د نیمې حصې یا په ثلث آخر کې اسماني اول ته راځي، هغه ورته ویل دا حدیث بالکل غلط دی. سره د دې نه که دا په صحیح کتابونو کې دی، دا حدیث غلط دی. ویل ولې په دې کې خو نعوذ بالله د الله دپاره جسمیت ثابتېږي. نو چې دلته جسمیت ثابتېږي نو هلته چې په عرش باندې دی نو د دې به څه معنا کې بیا؟ دلته خو جسمیت ثابت دی، هلته چې کوم دی الله په عرش باندې دی، د هغې ترجمه هم دغه شانتې کوي چې الله په عرش دی. نو هلته بلا کیف په الله په عرش باندې دی، دا ایمان دی. نو دلته بلا کیف چې کوم دی نو پروردګار اسماني اول ته راځي. ته قیاس څنګه کې په هغه چا باندې چې محسوس په غیر محسوس باندې قیاس کې، غیر محسوس په محسوس باندې قیاس کې. بیا انتقال د اجسامو، انتقال د صفاتو، انتقال د اعراضو، د دې تعلق د مخلوقاتو سره دی. د انتقال تعلق د خالق سره نشته. ته ولګېدلې تاره خالق او د مخلوق صفات یو شان دي کړه، نو هغوی ولګېدل او د دې نه انکار وکړو. لہذا ډېر خلک رستو راغله، د ابراهیم علیه السلام د 3 کذبات نه انکار وکړو. پیغمبران دروغ نه وایي، زم هم دروغ نه وایي، تم وایي دروغ نه وایي. اوس د ابراهیم علیه السلام دا حدیث، دا ټیک حدیث دی، په ټولو کتابونو کې دی چې لم یکذب ابراهیم الا 3 کذبات، چې ابراهیم علیه السلام 3 کذبات ویلي دي په ټول عمر کې. انی سقیم بل فعله کبیرم، او دا سره حاجی اختی. خپلې بیبي ته خور وایي، اسلامي خور ده که توریه نه ده. ته دې توریه نه وې، نبي علیه السلام توریه نه دي کړي، صحابه توریه نه دي کړي، تیر شوي پیغمبرانو توریه نه دي کړي. انی سقیم، زه بیمار یم، انی سقیم بیمار یم، په کمره کې ناست یم او موبایل یې هېڅوک هم نه، دروازه بند دی، په موبایل باندې رینګ راشي چې زه ورته وګورم چې دا خو پلانکې مردار دی. ښه خوشحاله ناست وم، خو چې کله رینګ راغی طبیعت مې خفه شو. انی سقیم ده که نه، تاسو ټول داسې نه یې.
ښه مزدار مجلس رواني سړی خوشحاله خبرې کوي ناګهانه یو مردار راشي خو چې کله هغه مجلس سره ننوځي ټول خلک خفه شي پریشانه شي رنګونه خراب شي شکل یې خراب شي دا خوراک څښاک خوند خراب شي دې ته څه وایي دې ته اندي سقیم وایي ابراهیم علیه السلام ښه برابر ناسو خو چې کله هغوی راله مطالبه یې کوله د شرک د بت پرستۍ هغه ماحول ته راتلو مطالبه یې کوله طبیعت یې خراب شو انی سقیم اگر که امام راضي خو انی سقیم متحیر فی امورکم زه ستاسو په کارونو کې متحیره یم او پاتې شو دا زما دا کار دی غټ بت کړی دی دا خو دلیل الزامي دی ټوله دنیا داسې وایي چې دا سره دلیل الزامي پړکی یې چې تاسو دې له اختیارات ورکړي دي او د اختیارات خو هغه دا دي چې خپل ځان نشي بچ کولی خپل ملګري نشي بچ کولی نو د دې نه څه وکړو انکار وکړو دغه شان دي بېشمار د عذاب قبر د حدیثو نه انکار وکړو دا خو عقل نشي معلومولی څنګه یو ورکوټی غوندې قبر دی په دې کې دومره فرشتې هم رالی او په زرګاو فرشتې رالی او په لکاو فرشتې رالی او دا دومره کلاو شو داسې خبرې دي د دې نه انکار وکړو نو معتزله او خوارجو شروع وکړه دا وخت دا پیدا کړي چاو دا یو الزامي قوم پیدا کړی قوم بهت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یو یهودي عالم دی هغه وایي چې کله د نبی علیه السلام د هجرت ته راتلو خبرې اترې شروع شو نو به زه واورېدله چې راځي نو د خاتم النبیین په باره کې دې یهودو ته چې څومره پته وه په هغه زمانه کې مکې مشرکانو ته خو پته نه وه عیسایانو ته خو پته نه وه د هغه زمانې مجوسو ته پته نه وه هرقل ته پته وه ځکه ماهرو د قرآن د تورات او د انجیل هغه ته پته وه نو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه فرمایل چې کله ما نبي علیه السلام ولیدلو هغه راغی هجرت یې وکړو نو ما د لرې نه ورته وکتل ما چې هذا الوجه لیس لکذابین دا مخ در دروغجن نه دی در پیغمبر مخ دی خو بیا ما د خپلې تسلی دپاره ورنږدې شوم ما ویل چې د رسول الله اولنی کلام ما ته پته وه چې په تورات کې و هغه اولنی کلام ما د رسول الله نه واورېدلو چې هغه څو مدینې والو ته وایي ای خلکو اطعم الطعام مهاجرین را روان دي ډوډۍ وله ورکوئ مهاجرین را روان دي روټۍ ضرورت دی روټۍ وله ورکوئ اطعم الطعام دویم صل الارحام زه ستاسو د بنو نجار خوره یم نوسی یم مال چې کومه دی نه په دې ځای کې صله رحمي راکوئ افشو السلام آداب زده کړئ د زندګۍ کشر مشر امزولې بوډا او سپین ږیری دې آداب زده کړئ آداب زندګۍ اولنۍ نکته سلام السلام علیکم رواج کوي صباح الخیر مساء الخیر پرېږدئ ګوډ مارنینګ او ګوډ ایونینګ او پلانکې دا شیزونه پرېږدئ السلام علیکم وایئ السلام علیکم د فرشتو السلام علیکم د آدم علیه السلام السلام علیکم د ابراهیم علیه السلام د ټولو پیغمبرانو السلام علیکم رواج کې افشو السلام او چې کله د شپې تاسو ځان لشئ بالکل خالی شئ نو بیا د شپې عبادت کوئ وصلوا اللیل والناس نیام هغه وخت کې بندګي کوئ چې ټول خلک ودئ ته د ریاکارۍ نه د دیکلاوۍ نه مکمل پاکې او واقعي خبره هم داسې ده هر انسان چې کله په خپل ځان باندې په خفیا خلوت کې په مراقبه کې سوچ وکړي نو ده ته به خپل ګناهونه ښکاري د بل چا خبرې به ورته نه ښکاري خو چې کله دی په معاشره کې ګوري چاپېره د ماحول دنده خپل ګناهونه ټول پټي دته د هر چا ګناه ښکاري د دې استاد یو د دغې استاد یو د هغې استاد یو د هغې مسلې یو د هغې مسلې یو ته ښکاري خپلې مسلې د ټولې پټي ښه کار کول ښه خبره ده د بل مسلمان جوړول هر یو سړی داسې وایي د بل مسلمان جوړول چې دا بل د ښه مسلمان شي خو په خپله د ښه مسلمان جوړېدلو کوشش نه کوي لکه اوس زم فرض کویم د علم ډېر صفتونه کوم خو لیکن د علم مطابق د زندګۍ د جوړولو کوشش نه کوم هر یو سړی دی وایي دا پلانکې دی ښه ولې ځکه چې دی وایي دا کې دا عیب دی دا عیب دی دا عیب دی مطلب د دا دی چې دا عیوب دی پکې نه دا دی ښه سړی لیکن په خپله د ښه جوړېدلو کوشش نه کوي دا عادت دی سټیج باندې مولوي صاحب هم داسې دی او د منبر په سر باندې مولوي صاحب هم داسې دی او داعي چې ولاړ هغه هم داسې دی او که رسالې لیکي هغه هم داسې دی او کتابونه خو پرېږده
د کتابونو باره کې خو د مسند احمد یو روایت پکې واورئ د انس ابن مالک رضی الله عنه روایت دی چې یاره زمانه به راشي تصنیفات او تالیفات په زیات شي خو په خپل کتاب باندې د سړي په خپله باندې نه ایمان یو نه پې عملي چې څه لیکي ایمان یو نه به عملي مقصد به ته شهرت وي شهرت پیسه ګټل شهرت او پیسه ګټل نن سبا تاسو وګورئ که تالیفات او تصنیفات پخوا نه بخاري ویل ډېر اسان کار و خو بس دا راوي دی دا ثقه دی دا کمزوره دی دا حدیث دی دا تی اجتهاد دی اوس خانه راشه پسې ګوره پسې د دې ترجمه خو پلان کې داسې کړې ده او طالبان خو ټول د اردو شرح ګوري نو دا غریبانه د حقیقت حال نه خبره نه دي ځکه د اردو شارح خو نیم غلط او نیم صحیح لیکلي عربی شرح ګوره چې هغوی مقصد دی او ترجمې چې څومره شوي د شروحو د کتابونو تاسو ته پته ده په دې کې د نیم نه زیات غلطیانې دي نن سبا د قرطبي ترجمه کړې ده یو بریلي ما یې اولنی جلد چې کوم دی شل پاڼې وکتلو په شل پاڼې کې یو څلوېښت چې کوم دی ځګونه راوستي چې هغې کې غونډ پیراګراف یې پرېښي دي یو کیله دو کیلې پرېښي دي دا د اردو ترجمې دي ستا د بخاري او ترمذي ترجمې کړې دي زم غټو خلکو هغه راوړو نیمې ترجمې غلطې دي پرېښي دي ګران لفظ یې پرېښی دی د اردو په ترجمې به اعتبار نه کوې طالبه د عربۍ په ترجمې به اعتبار کوې عربی کتاب پسې ګوره نو اوس نن سبا چې ګورې خانه په یو بخاري پسې پلانکې کشف الباري او باري ورسره لګوه بس شرحه ده ها فیض الباري او کشف الباري او انوار الباري او امداد الباري او فضل الباري او تيسير الباري او ایضاح الباري او ایضاح البخاري دا بس زړه به دې شین کړي دا نومونه یادول هم ګران دي دا نومونه یادول صحیح دا مشکل دی نو پخوا نه خو علم څه دا اسانه بس خو حدیث ته خلکو ته بیانول اوس پکې دا راوباسي دا نکتې به پکې راوباسي چېرې دا پکې دا نکته ده دا پکې دا نکته اصل خبر هم دا دی چېرې هغه خبره ختمه شوې ده خوف ختم شوی دی د دې وجې نه تاسو ټول مونږ لګیا یو علم حاصلو څوک یو خبره کوي څوک بله خبره کوي چې کوم مقصدي خبرې دي د هغې نه خبر نه دي چې کوم مقصدي کارونه د هغې نه خبر نه دي چې نن سبا خلک لګیا دي ستا خپې کټ کوي ستا اسلام ستا دین ستا مذهب دا بدناموي او ته په نورو ښځو نور پسې نو د تصنیفاتو باره کې دا خبره ده د حسن البنا شهید رحمه الله د پلار نوم دی احمد عبدالرحمن البنا نو د حسن البنا ته یو ځل وایي بچي ته کتابونه نه لیکې تصنیف ولې نه کوې نه په جواب کې له شیخ صاحب زموږ الله دې وبخي وی انا صنفت الرجال وهم يصنفون الكتب زه سړي تصنیف کوم او هغه بیا کتابونه لیکي د مقصد مطابق چې کله ضرورت وي لامزرلا لیکلی شوی دوباره لامزرلا لیکلو ته ضرورت نشته خبره پوهېږې که نه الف لام میم وضاحت یو ځل صحیح شوی دی ستا ته څه ضرورت دی اردو کې شته پښتو کې شته فارسۍ کې شته انګریزي کې شته عربۍ کې شته نو ته به ځان نور څه خبرې کوې بګي پرویزیت ته ضرورت دی قادیانیت ته ضرورت دی چې هغه به بله ترجمه غلطه اخلي او هغه به خلکو ته نشر کوي خو چې کوم سلف وکړي دي هغه سلف وکړي دي نو هغه ورته ویلی زه سړي تصنیف کوم او هغوی به کتابونه تصنیف کوي بیا زما دغه کار دی نو زموږ علماو هم تصنیف په کولو د چا د کتابونو نه د سړو او واقعي په معاشره کې د کتاب د تصنیف نه د شخص جوړول د یو کتاب د لیکلو نه یو سړی جوړول د هغه نظریه جوړول د هغه عقیده جوړول د هغه عمل جوړول د هغه کردار جوړول دا ولې کافي دي نو هغه عبدالله بن سلام رضی الله عنه اسلام قبلولو نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله رسول ما ته منلی خو لږ تا ته ښیم دا خلک چې دا د کومې قوم نه زه یم زما په دې کې حیثیت سره او د دې کم قوم نه زه یم نو دا قوم کومه قسم قوم دی اخو اکرمنا مختلف روایات راغلي دي حدیث اکرمنا اعلمنا ابقهنا اهو کریم دی عزتمند دی اکرمنا وابن اکرمنا ابقهنا وابن ابقهنا اعلمنا وابن اعلمنا عزتمند انسان دی عالم دی پوه دی وای که اسلام قبول کړی وای دا کېدلی نشي وای که اسلام قبول کړی وای دا کېدلی نشي
نو هغه دننه راووتو بار ته کلمې وویله ویل رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه وسلم زه مسلمان یم اشهد ان لا اله الا الله. اوس هغه قوم دی یو منټ مخکې یو شان دی بل منټ وروستو بل شان دي. عجیبه غوندې خبره پرون چې ستا سره و نو ستا عیوبو ته ټول ښکارېدله خو لیکن ستا یې صفت کو ستا د پارټۍ سره. نن چې ستا نه ووتلو نن ورته خپل عیوب ښکاري خو ستا غیبت کوي هغه خپل عیوب یې پټ کړه. سبا له به دې پارټۍ نه بلې ته لاړ شي بیا به چې کوم د دغې پارټۍ عیب بیانوي د هغه بلې عیوب به پسې یا به پټي. دا کم مسلماني ده او دا کم حق پرستی ده. دې ته حق پرستی نه وایي او د تنقید یقیني حقیقي شرعي نه بالاتر هېڅ څوک هم نشته. خو کله به ته کلي تنقید کوې او کله به انفرادي تنقید کوې هغه به انفراد یو سړي له ورځي. نو چې راووتله نو اوس څه وایي وایي دا وایي ارذلنا وابن ارذلنا واجهلنا وابن اجهلنا. دا خو رذیل زوی د رذیل نعوذ بالله. دا خو جاهل انسان دی. او بلا سیج په خوله ورتله هغې وویله هغه وخندل نبي علیه السلام ته یا رسول الله چې ځو ان اليهود قوم بهت. یهود یو الزامي قوم دی الزامي او تاسو ته پته ده په خپل زبان باندې دی وایي زه سیمه زه دا پلانکې یم. دا یهود آواز دی. عام طور باندې خلک دعوت چې چلوي که نه لکه اوس پسه دې پارټۍ ته راوړم نو زه دته وایم چې ګوره خپل نوم به ما به نه یادې لیکن یهودي ورته وایي چې نه دې څه وایي زه یهودي یم ټوله دنیا دې خبر شي دا د یهودو ایجنټ دی دا د یهودو ایجنټ دی دا اسامه د یهودو ایجنټ دی پلانکې د یهودو ایجنټ دی پلانکې دا د یهود آواز دی دا د مسلمان آواز نه دی. لہذا خوارج او معتزله په 200 هجري کې یهودو جوړ کړي خلکو په مشین کې تیار کړي خلکو هغې راوایستله او په دې طریقه باندې انکار حدیث شروع سلسله مختلفو طریقو باندې روانه وه. آخر چې راورسېدله نو ستا بری صغیر ته راورسېدله. بری صغیر چې والا کمه حیثیت ورکړو نو دا حیثیت والا به دې تېر شوي 1200 کاله کې چې کوم دی چا نه دی ورکړی او هغه حیثیت والا چا ورکړو والا مسلمان ورکړو. مسلمان هغه حیثیت په 1900 کې د پرویزیت او د انکار حدیث خبره په عروج کې په بری صغیر کې وختله. د ټول نه مخکې په بری صغیر کې د دې پرچار چا شروع کړی دی هغه انسان شروع کړی چې تاسو یې وسم په پبلک سکول کې راپاسې چې کومه دی په غټ تصویر سره لګوئ سر سید احمد خان. د دې بنیاد سر سید احمد خان یې ښودلی دی او د هغه سره مولوي یو ملا دی چراغ الدین نومې دی هغه ورسره ملګری دی او هغه د انکار حدیث مختلفې طریقې شروع کړې لکه څرنګه چې احمد پرویز چې کومه دی هغه کوي چې په قرآن مجید کې د فرشتو ذکر راځي نو هغې ته روحاني قوت وایي او چې کله د شیطانانو او د پیریانو ذکر راځي هغې ته شیطاني هغې ته خبیث قوت وایي. وجود یې نشته دی خو دا په انسان کې خبیث قوتونه پیدا شي دا شیطانان دي او چې کله به ده کې داسې ښه غوندې صفتونه پیدا شي دا فرشتې دي. نو د فرشتو نه او د پیریانو نه په داسې انداز باندې انکار وکړو چې ته پوهېدې نو ستا نه خبره ختمه کړې وه. نن خو آسان کار دی که نه دا شی راغلی دی نن سبا خو ټول خلک شیخان دي. لاکډاون وشو لاکډاون کې زما زه خوشحاله وم یو پروس کال چا ماته ویل چې دوره تفسیر زیات شو ما ورته ویل تحریف القرآن زیات شو دروغ مه وایه دوره تفسیر زیاتې شوي نه د قرآن تحریف زیات شو. خپل خواهش بیانوي خلکو ته یې ما وپېژنئ زه داسې سړی یم د ټکي ناګاه بېګانې تش په 2 ټکي انګریزي په 2 ټکي اردو یا ته په لیپټاپ باندې پوهېږې په دې باندې کار نه کېږي. دې لپاره جوړ علم پکار دی. ډېر اوچتېږه راغړېږه ما یو سړي ډېر اوچتېدو راغړېدو ما تا ته په دې بخاري کې یو جمله ده زه یې درته ږدوم په دې ځای باندې ته ما ته لفظي ترجمه دې وکړه تا له 1 لک روپۍ انعام در کوم زه شیخ صاحب ته ما ته وکړه خو زما مخې ته ویې نو بیا پوه شو داسې مه وایه کتاب دې نه ګورې ته په پټو سترګو باندې چې کومه دی پاسې خبرو کې خبرې کې نو ما ورته تحریفات زیات شو. هغه چې لاکډاون راغی نو تحریفات زیات شو خانه دا شی راغی به ځان ته مخې ته ودروه او لګوه چې څه په خوله درځي هغه وایه او بیا دې ته ګوره چې څومره خلکو مې صفت کړی دی جی ما باندې دومره خلکو کمنټس لیکلي دي خرو پې کمنټس لیکلي دي چېرې یو خر زه یم او یو خر ته یې تا هم د قرآن ترجمه غلطه وکړه او ما هم د قرآن ترجمه غلطه واورېده او ډېر ښه سړی
تا د دې دپاره د نوم دپاره ټول کارونه کېږي. نو سر سید احمد خان راغی په 1900 کې هغه ښه کار وکړو. ذهنن خلک تیار کړه او ښکارې ځان ته پرویزي نه وایو. ذهنن د انکاري حدیث لپاره خلک تیار کړه. وګوره دغه تفسیر که نه تا ته پته ولګي. د هغه تفسیر خلاصه هم احمد پرویز په خپلو 15 تفسیرونو کې ورکړې ده. احمد پرویز 15 تفسیره لیکلي دي. دا کار ور دی سړي کار نه، چرب زبان، تیز ذهن، فصاحت بلاغت والا، په معاشره کې د خلکو سره خبرې کوونکی، چالاکه. په چالاکۍ باندې کار کې دا مداریان نه دي. په چا کې مداري صفتي دی پرویزی، مداري صفتي دی قادیانی، دی به شیعي، په دوی کې مداري صفتونه. دا په احمد پرویز کې مو، دا په سر سید کې مو، او دا چې کومه دی په دې نورو کې مو. او په دې زمانه کې ورسره مفتی محمد عبدهو عامر سره کار کړو. داغه شاګرد تفسیر منار والا عامر سره چې کومه دی رضا مصری عامر سره خپل کار کړی، ښه محنت یې کړی، عربی کې تفسیر لیکلی، لیکن کار سره دا یې کړی. لیکن دوی خلکو په ډاګه باندې داسې انکاري حدیث نه کوو، په دې طریقو یې کوو. خو لیکن یو سړی په دې کې پیدا شو، د هغه نوم دی غلام احمد پرویز. دی په 9 جولای 1903 کې د هندوستان یو کلی دی بټاله ورته وایي، په هغه کې پیدا شوی دی. پیدا شوی دی په 1903. په 1903 کې پیدا شو. د 1938 پورې دا سړی روغ و. په 1938 کې د علامه اقبال سره ملاو شوی دی. د قائد اعظم سره چې په تحریک ازادۍ کې ملګری شوی دی. لیکن د 1938 کې مولانا مودودي رحمه الله هم د علامه اقبال سره ملاو کړی دی. او چې کومه یو رساله وه د جهاد په ټاپک باندې په هغې مضمون جاري کېدلو، نو ورته ویله چې د مولانا مودودي په شان دي، د دې ځوان په شان دي بل سړی نه ښکاري، دا د جهاد په موضوع باندې ده ته ورکړه چې دی پکې دا ټاپکونه شروع کړي. هغه مشوره ولم علامه اقبال صاحب ورکړه، هغه بیا کتاب ولیکو الجهاد فی الاسلام. لیکن چې کله 1940 شو، د 1940 پورې دې سړی پټ پټ و، بیا یې یو دم ښکاره شو، انکاري حدیث یې شروع کړو. د حدیث نه بس منکر شو. او بیا د مولانا صاحب سره ورانه شوه. او د هغې نه بعد چې کومه د خلاف بیا کارونه شروع شو. دا سنت کې عین حیثیت اصل کې د عبدالودود په مقابله کې لیکلی شوی دی، چې کوم مولانا مودودي لیکلی، خو دا په حقیقت کې په احمد پرویز لیکلی شوی دی. ځکه د دې سوچ د 1938 نه و. دا سوچ او دا فکر دا 1938 نه و. دغه احمد پرویز بیا پاکستان آزاد شو. نو پاکستان خو بس بیا اچارو، او د هغه ځای نه بیا راغی لاهور ته او خپل کردار شروع کړو. داسې کار یې وکړو چې حیران به شو. او په 24 فروری 1985 کې چې کوم دی په لاهور کې مردار شو. د هغې نه بعد د پرویزیت پرچار شروع شو. غټ کتابونه لیکلي دي. معارف القرآن په نوم تفسیر لیکلی دی، مفهوم القرآن په نوم باندې تفسیر لیکلی دی، لغات القرآن په نوم باندې تفسیر لیکلی دی، تدبیر القرآن په نوم باندې تفسیر لیکلی دی. دی ورته تفسیر وایي، نو خو تفسیر نه دی، په هغې باندې لیکل کړي دي. لهذا ابتدا په دغې طریقه باندې وشو. خپل تفاسیرو کې تاسو چې مفهوم القرآن نه واړوئ که نه، په دې مقدمه کې په مختلف اندازونو باندې څه کوي، مخالفت کوي. د عام ذهن والی هغه چې کله د هغه تفسیر وګوري، نو هغه په داسې طریقه باندې لیکلی دی چې یو دم د هغه ذهن راکاږي. نو په دې مقدمه کې په صفحه جیم باندې چې کوم مقدمه یې لیکلې په الف با باندې په صفحه جیم باندې نقل کوي چې تاسو وایي حدیث محفوظ دي. نو حدیث څنګه محفوظ دي؟ صحیح کتاب د کتاب الله نه بعد چې ستاسو په نظر کې دی بخاري ده، او صحیح تفسیر په تفسیرونو کې چې تفسیر بالماسور دی، نو هغه تفسیر ابن جریر ابن کثیر دی. نو هغه ابن کثیر نقل کړی. وایي بخاري او ابن کثیر دواړو لیکلي دی چې نبی علیه السلام د عایشې رضی الله عنها سره په 6 کالو یا په 9 کالو کې کویدن کړې ده، او واده ور سره په 9 کاله کړی. وایي یو عقل والی انسان دا منلی شي چې یو پیغمبر رحمت للعالمین، یو عظیم پیغمبر، اشرف المخلوقات او سید المرسلین، هغه دې د یو ماشومې سره نکاح وکړي؟
او بیا دې یو ماشومې سره په 9 کالو کې واده وکړي نو عقل دا و چې دا حدیث غیر محفوظ دی او د ابن کثیر او د بخاري خبره غیر محفوظه شو د نورو کتابونو هغه څنګه محفوظ شو دا خبره غلطه ده نو ستاسو غامیدي راغی غامیدي تاسو ډېر ګورئ غامیدي د سر نه به نه ګورئ غامیدي کټاس پرویزی دی یقیني پرویزی دی غامیدي راغی په خپل تقریر کې ویل چې دا 100% غلطه خبره ده حضرت عایشې عمر 18 سالو او د عقل نه خلاص د هغې د رسول الله د وفات په ټایم کې چې کومه ټایم عمر و 18 سال هغې ذکر کړو 18 کاله عمر لیکن دی د تاریخ عرب نه نو خبر چې د عمرو ابن عاص رضی الله عنه نکاح په څومره عمر کې شوې ده کومه صحابي دی چې د 25 سال په عمر کې چې نکاح شوی دی هغه عمر رضی الله عنه دی چې د هغه زوی عبدالله هغه له واده وکړو په 12 سال باندې په 12 سال واده وکړو 12 سال باندې د واده کړی اقل موده د حمل 6 میاشتې ده 7 میاشتې پس چې کوم دی د هغه زوی شوی عبدالله 7 میاشتې پس د هغه زوی شوی دی څوک محمد زوی شوی نو په 25 سال کې چې کوم دی نکاح شوی دی د هغې نه علاوه بېشمار عرب په تاریخ کې چې وګورئ نو هغوی په 9 سال او په 8 سال کې ودونه کړي او دې مردار ته خو الله تعالی اوس وښودله ته وایې چې په 9 کالو کې چې کوم دی دا بلوغ نه راځي نو په امریکا کې چې کوم دی ستا د سروې مطابق د نن 10 کاله مخکې 20% په سلو کې د 9 کالو عمرونو جنکۍ چې کوم دی حاملې شوي دي نو دا تا ته نه ده معلوم چې ته اوس هغې طرف ته ځې انکاري حدیث د انکاري حدیث لپاره دا لباده پوره ده چې ځان ګڼي مسلمان په لاس کې ورسره قرآن دی صلاح الدین ایوبي په زمانه کې یو جاسوس یې نیولی و د هغې جاسوس نوم و اهرمن و نو هغه ته ویله چې دا راته ووایي چې اسلام ډېر اوچت دی که یهودیت عیسایت وګوره که نه نو هغه ورته په جواب کې ویلی چې یاد ساته نن نه بعد به الله تعالی بل صلاح الدین نه پیدا کوي بل صلاح الدین به نه پیدا کوي او د مسلمان د خطا کولو دپاره دا خبره بالکل پوره ده چې کله قرآن مجید ته راواخلې مخې ته یې ونیسه او ورته وایي زموږ دپاره دا کتاب کافي دی قطع نظر د لحاظه تفسیر د پیغمبر نه قطع نظر د لحاظه تفسیر د صحابو نه او د تابعین نه ما پکې پیغمبر ته ګوره ما پکې صحابو ته ګوره ما پکې تابعین ته ګوره ما سلفو ته ګوره ما قوانین ته ګوره بس خپل خواهش کې څه دري دا ورته بیانوه ستاسو د مسلمانۍ د ختمولو دپاره هم دغه یو ټکی زموږ سره کافي دی دا به در پکې موږ پیدا کوو پیدا یې کړه په شکل د قادیانیت او پرویزیت باندې پیدا کړه چې قرآن مجید درته مخې ته نیسي او د قرآن مجید وضاحت او تفسیر دا خپل خواهش نه کوي قطع نظر د لحاظ د چانه د قرآن او د حدیث د قرآن بالقرآن او د قرآن د حدیثو سره تعلق نه جوړوي او بیا څه وایي چې قرآن خو چاته محتاج نه دی نو اولنی سبب چې دی نو سره هغه دا بیانوي چې د دې خواهش پرستی د خواهش لپاره خلک ډېر قوانین جوړوي د بنو عباس یو بادشاه دی یو مولا را روان دی د بنو عباس دغه بادشاه منصور دی چې کومه دی نو کوترې اولځوي او چې کوترې اولځوي چې دی راغی چې ویې کتل که دا خو مولي صاحب را روان دی خلک وایي خلک د ملا قدر نه کوي ولې نه کوي خو ته بې قدره یې پخپله ته ځان قدرمن که بس پخپله به قدرمن شي عزت په دې خلک کوي څنګه نه کوي پارځي کې د مولي صاحب راځه دلته کښېنه مولي صاحب راځه هلته کښېنه نور څه غواړې په شادي کې نو اوس مولي صاحب را روان دی بادشاه زر نوکرانو ته وکتل وایي چې لکه دام څه وکړل چې ولې مولي صاحب را روان دی قایي صاحب را روان دی اوس پوه چې بادشاه ته وګوره کوترې اولځوي نو هغه چې کله راورسېد مولي صاحب خو پوه شو اوس موقع ده راشه خپل خواهش پوره کړه او دنیا حاصله کړه خواهش پوره کړه او دنیا څه که حاصله کړه نو زر یې ورته وویل چې بادشاه نبی علیہ السلام فرمایي چې څه خبرې داسې په دې کې له لعب رہی نو پی حافر او خوب پینو په آسونو کې او په اوښانو کې او په خپلې بیبي سره ملاعبه او پی جناحین او پی جناحین په وزرو کې نو هغه ولې څه انعام هم ظاهري ورکړو چې دی واپس شو که نه وایي دا سټې د دروغجن دی ټولې کوترې حلالې که وایي ځکه د دې کوترو په وجه باندې دې ملا دروغ ویل
نو چې سړی ته د کوترو په وجه دروغ ویل د دنیا د خواهش په وجه باندې هغه د ټول نه غټ سبب چې کوم دی سره خپل خواهش ته پوره کولو دپاره دروغ ویل او د هغې دپاره د حدیثو نه انکار کول. دویم نمبر کم علمي. ما خو تاسو ته ویل چې کم علمي مطلب دا نه دی چې د سره دنیوي علوم نه وي. د کم علمي مطلب دا دی چې د سره خوف نه وي. او د ابن مسعود رضی الله عنه حدیث ته نبی علیه السلام فرمایي چې خوف دا د علم معیار دی. چا کې خوف نه و دا سره علم نه دی. او دغه د عبدالله بن مسعود قول هم دی. خوف د علم سره دی. عجیبه غوندې خبره ده. یو سړی د قرآن تفسیر لیکي او د قرآن د حکام نه یریږي. د قرآن تفسیر لیکي ورته وایي قرآن ورته وایي دروغ مه وایه. دې د 100% 24 غنټې دروغ وایي. په خوب کې هم دروغ وایي چې خوبین هم دروغ وایي. څنګه تفسیر لیکي؟ ته د قرآن تفسیر کې د قرآن بیان کې په دروغ بیان کې په دروغ خبرې کې او د دروغ نه یریږي. د الله نه یریږي. علم د معلوماتو نوم نه دی. ګورې علم د قرآن او د سنت نوم دی خو د خوف الهي سره ستا کې یره پیدا کړي. که علم در پکې یره د دوی سره ډېر علوم ورسره خو خوف ورسره نه و. د انجام یره ورسره نه وه. د قبر یره ورسره نه وه. د میدان محشر یره ورسره نه وه. دا ناپوهه جاهلانو. د دې وجې نه چې کوم سړی په خپل عقل باندې یوازې کار کوي دې ته ډېر ناپوهه او دا راسه کې بیا خلکو ته وایي یو سړی نه پوهېږي من لم یعرف الفقه فقد سن فی الکتاب. یو سړی په فقه نه پوهېدلو غټ کتاب یې پکې لیکلی او بیا بل سړی دی هغه مجتهد دی دې ته وایي ته نه پوهېږې. لکه زوی راپاسې پلار ته وایي بابا ته نه پوهېږې. ته څه خبرې ته جاهل سړی دې بس نه پوهېږي او هغه چې کوم پوهېږي نو هغه ته وایي ته نه پوهېږې. د معاشرې دپاره چې کومه خبرې ټیک دي دا خبرې ټیک دي چې به کش چیز کې دنیا ګټه وي ظاهري رونق ذوق وي بس دغې ورپسې شه او دم داسې مونږ معلومات کړي. تاسو یې ستاسو دا مراکز دي که نه خفه کېږئ مه په دې کوم چې چېرته داسې ښه غوندې پوهه انسان عالم راشي خو د پیسو د ټکې د هغې نه څه پیدا نه وي څوک د ګیام نه اچوي. سلام خو دا پرېږده. لیکن چې کله ورته پته ولګېده دنه ما ته دنیوي څه غرض شته دی هغه فاسق دی فاجر دی ګمراه دی سودخور دی حرامخور دی پرویزي دی قادیاني دی هر مردار دی په دواړو لاسو ته سلام دی. بیا د هغه دپاره هر څه د نیک صالح دپاره هېڅ هم نه وي. د هغې دپاره هر څه دې ته ویل کېږي څه شی خواهش پرستي کم علمي. دریم نمبر هر شیز کې خپل عقل معیار ګڼي. اب خامخا د حدیثو نه انکار کوي. هر شی د خپل عقل تابع کوي. ډېرې خبرې داسې د عقل تابع نه دي. عقل چې کومه دی دا ړوند دی. زړه چې کومه دی دا بینا دی. د زړه خبره چې سړی مني هغه ټیک وي د عقل چې مني هغه ټیک نه وي. نو دی په هره خبره کې خپل عقل خپل سوچ خپل فکر حال دا دی چې اول به قرآن او حدیث ومني وروسته به د هغې علت معلومې سبب به وروسته معلومې. عقل به نه چلی په دې باب کې. نو دوی ټولې خبرې څه کوي په عقلیاتو باندې کوي. د دې وجې نه تفاسیر لیکلی دی ستاسو یو مولوي صاحب دی څوک نوم یې هم نه شو اخیستی. تفسیر لیکلی دی په 18 جلد لګي 1800 روپۍ مې پې ورکړي دي په خپلو روپو خپه یم چې ولې مې اخیستو. تفسیر په مقدمه کې نقل کوي زه به تفسیر د قرآن بالقرآن کوم او تفسیر د قرآن بحدیث متواتر کوم ځکه چې هغه ځان د منکرین حدیثو نه وباسي. نو په دې انداز باندې راغی لکه زوره وره په قرآن کې خو حدیث متواتر چې ټول بیان کې 200 چې کوم دی نه راځي. نو ته به صرف چې دی نه د یو سلو آیاتونو د 50 آیاتونو تفسیر وکړې باقي ټول به د خواهش مطابق حل کې. لکه څرنګه د خواهش مطابق څوک حل کوي احمد پرویز حل کوي چې په قرآن کې د رب معنا راځي رب راځي رب العالمین الہ راځي الله راځي رحمان راځي دې ته څه وایي دې ته قانون وایي دې ته نظام وایي. او چې کله اطیع الله راشي دې ته معاشرتي نظام وایي اطیع الله و اطیع رسول الله. چې اقیم الصلاة راشي نو دې ته څه وایي دې ته معاشرت وایي زندگی ښه تېروئ. چې کله د ذکر خبره راشي روحانیت برابر کوي خپل اندرون برابر کوي. د قرآن ټول تحریفات په دې طریقو باندې کوي. نو دیم څه کوي خپل عقل چلوي لکه حدیث متواتر څنګه دي. د قرآن په تفسیر کې د قرآن د تفسیر دپاره حدیث ضعیف چې کوم دی دا سره د کافي دی. وروسته د هغې خبره کوو چې نن سبا دې کې خلک ډېر ګیر دي. څلورم نمبر
سبب چې دی نو سره هغه دا دی چې دا یهودي سازش دی، هغوی خوشحاله کوي، پیسې وله ورکوي. بیا روشن خیالي ده، دا روشن خیاله دي. روشن خیال څه ته ویل کېږي؟ روشن خیال دې ته ویل کېږي چې د مخې ته کم شی ښکاري که نه دقه مني، خو هغه ګندګي ده او که هغه هر څه شی دی خو چې دته ښایسته ښکاري بس دقه مني. روشن خیاله خلک دي. او اصل عداوت د اسلام سره دی، د اسلام دشمنی دی حد ته څه رسولی دي. خو د اسلام په جامه کې خو دوی د اسلام دشمنی دې څه نشي کولی، نو مختلفې هیلې حوالې او طریقې ورته راوباسي. کله ورته یو خبره کوي، کله بله خبره کوي، کله بله کوي چې اسلام ختم شي. اسلام بنیاد خو پر دغو بنیادونه باندې ولاړ دی. یو اطیع الله دی، یو اطیع الرسول دی. او چې اطیع الرسول دی کټ کو نو بنیاد دې څه شو؟ آبادي به غورځېږي. یو خپه دې کټ کا بیا ګرځېدی نه شي، اب غورځېږي. نو دا خو نیمګړی کوي، یو خپه دې څه کوي؟ دا دې کټ کوي. دا اسباب دي د هغوی د چا. اوس په دې دور کې په مختلفو طریقو باندې به تاسو ته پرویزیان راځي. کتابونه پې وګورئ، مولانا صاحب کتاب پې وګورئ، خط جوهر سنت کی آئین حیثیت. نمبر 1 خبره به دا کوي چې قرآن جامع کتاب دی. ما فرطنا فی الکتاب تبیانا لکل شیء انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون. قرآن مجید کو جامع کتاب دی. اللہ محتاج نه دی مخلوق ته، قرآن محتاج نه دی چاته د مخلوق کلام ته. لیکن دا ورته پته نشته چې کم مخلوق ته یادې محمد صلی الله علیه وسلم داغه کلام چې کوم دی نو هغه د خالق ته طرف دی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى انما اوتيت القرآن ومثله معه. د شداد د معدی کرب حدیث ته نبی علیہ السلام مقداد بن معدی کرب رضی الله عنه ابو داود نقل کړی. رسول الله فرمایي چې ماته د قرآن په مثل باندې وحی ملاو شوی ده، د حلال او د حرام وحی ماته ملاو شوی ده. د ځان نه خبرې نه کوي. دی وایي چې نه قرآن خو یو حاکم کتاب دی، نو د دې حدیث ته څه ضرورت شو؟ تبیانا لکل شیء دی، نو حدیث ته ضرورت شو. نو اقیموا الصلاة وضاحت وکړه. تا خو د اقیموا الصلاة وضاحت وکړو په دې باندې چې مونځ څه ته ویل کېږي؟ اندروني روحانیت ته ویل کېږي، د معاشرې ښه نظام ته ویل کېږي. نو بیا دا جوماتونه د دې نه انکار وکړه که نه جوماتونه وران کړه. بیا د مانځه نه انکار وکړه، مونځ پکې نشته دی. ولې په قرآن کې خو اقیموا الصلاة ته یې د ترجمه وکړه چې دا تازګۍ ته وایي او معاش نظام ته وایي، دې ته وایي، دې ته وایي. نو بیا د 5 وخته مونځونه یا ته 2 رکعاته کې، زه ستا دا خبره مې منله پرویزي، یا ته 2 رکعاته مونځ کوې، 2 رکعاته ولیکئ. دا 2 رکعاته مه کوه که نه. اقیموا الصلاة خو تا ترجمه کړې، دا خو ته د پیغمبر نه معلومې، د نبی علیه السلام نه معلومې، او د قرآن تفسیر به د صحابو نه معلومې چې صحابو یې څه ترجمه کړې ده. د دې ونې یاد ساتئ چې کوم خلک قرآن حدیث د قرآن وضاحت کی حدیث بالای طاق کی، صحابه بالای طاق کی، تابعین او تبع تابعین بالای طاق کی. دا غین علاوه قوانین د لغت عربی هغه هم لري کی، سیاق و سباق هم لري کی. دی به خامخا محرف القرآن وي، د قرآن تحریف پکې. دی د قرآن ترجمه نشي کولی، دی به د قرآن تحریف کوي، تغییر به کوي، دی به مضمون غلط بیانوي، د خواهشاتو مطابق به بیانوي. د قرآن جامعیت او تبیانا لکل شیء مطلب دا دی د دې قوانین محفوظ دي. د دې وجه نه علما وایي چې څنګه قرآن محفوظ دی داسې حدیث هم چې الله محفوظ کړي دي. د هغې دپاره په هر 100 کاله بعد یو مجدد پیدا کوي. یو مجدد نه، په دې باندې ځان پوه کړئ. ګوره یو مجدد نه پیدا کوي. یو مجدد کې ټول صفتونه نه وي چې پیغمبر دی. دا د دې زمانې مجدد دی. علامه ابن حجر نقل کوي فتح الباری کې چې مجدد نه مراد دا دی چې دا ټول صفتونه یو جماعت وي، یو پارټي وي، 10 کسان 10 کسان 40 کسان وي او پای کې دا مجموعي صفات موجود دي او هغه یو نمونه پیش کړی ده چې مجدد الفسانی ته مجدد وای، نو امام شافعي ته مجدد وای کنه. که مجدد الفسانی ته مجدد وای، نو امام ابو حنیفه رحمه الله ته مجدد وای کنه. وای راته کته ورته نه نو مجدد الفسانی خو امام ابو حنیفه د خپل ته نه رسی، مجدد الفسانی د امام شافعي ته نه رسی. نو امام شافعي بادشاہ خلیفہ نه، امام ابو حنیفه رحمه الله خلیفہ نه، دواړه چې کوم دي نو جهاد په میدان کې نه.
قرآن او حدیث بیانول لیکو شاګردان تیارول او حال دار د مجدد د پار صفاتونه داري چې دی به عالمي با عمله دی به مجتهدي دی به خلیفه دی به نایبي دی به گورنري دی به مجاهد فی سبیل الله قتال بم کوي و دا ټول صفاتونه به یو کس کې نه راځي الا هغه کې نقل کړی دی چې عمر ابن عبدالعزیز کې دا صفاتونه وو چې عمر ابن عبدالعزیز هم مجاهد و هم خلیفه و هم د قرآن او سنت ماهر و وس عبدالله ابن مبارک کې دا صفاتونه وو خلافت پکې نو حکومت نو امارت ورسره نو نو پاو کې دا صفاتونه سم کوم نه وایي چې مجدد معنا دا نه چې یو شخص مجدد نه مراد یو طایفه یو جماعت یو ډله چا بر دین سکه خدمت پکې او هغه پیدا کیږي تا مجددین پیدا کیږي او ټیم په ټیم د حدیث او موضوعو د دروغ او د رشاو د کرو د کوټو په منځ کې تمیز کوي خلق ته بیان امام بخاری بیان کړی دی شپږ لکه حدیثو مشهور همدار شپږ لکه دی وره دا باقی اقوال چې کوي باطل دی وره صاحب د میراث 6 लाख فتح الباری 6 लाख عمدۃ القاری 6 लाख تهذیب الکمال 6 लाख علامہ شمس الدین ذهبی شپږ لکه حدیثو ته یاد خدا سندونه دي متون کم دي متون 22000 دي پدې کې 4000 احادیث دا جوړ کړی دي عبدالکریم دا ټول موضوعي حدیث او امام بخاری ایک ایک لري کو دا هغه په لري کول باندې هغه توبهګار شو توبه وایستله او بیا امام بخاری ته راغی چې دا ټول حدیث ما دروغ جوړ کړو تا لري کړ او دا غینه بعد صحیح مسلمان شو نور خو حدیثو خو امام بخاری ته حدیث نه نقل کو هغه ورته ویل چې تا توبه استلې دا ان شاء الله منظور وي ما ته خسړ ښکارې اوس خو لیکن زما اعتبار چې یو ځل مات شي کنه نو بیا نه جوړیږي لہذا زما باندې اعتبار مات ته ځستانه حدیث ته نقل کوم امام مسلم ته نقل کړی دي لیکن امام بخاری داغه نه حدیث نه نقل کړی ټیم په ټیم مجدد به پیدا کیږي اور حدیث چې کنه حفاظت کوي او د قران حقانیت حاکمیت ته دینه انکار نشته دی خو ستا خو انکار د قران د حقانیت قانون خو ته نه مني او تبیان لكل شیء مجمل پاتې کې زګې د اقیم الصلاه وضاحت پیغمبر نه کړي نو بیا خو وضاحت مجمل پاتې شو ته نه وی په قران کې په خپل وی د قران مجمل حدیث الفاظ دي دا آیات مجمل له او دا مقید دی او دا مطلق دی دا خو ته په خپل بیانې نو د مطلق د لپاره به تقید راوړي او د اجمال لپاره به تفصیل راوړي دا به رقم ځکه نه فهم کې دا به د پیغمبر نه فهم کې الو په قران میں سکیږي ته پوهیږي دویم نمبر نوې انداز دار چې هغه قران دا قوانین کلی دي پدې کې تغییر او تبديل نه راځي او احادیثو دا قوانین کلی نه دي په قران کې یو قانون یو شانتي راغلی په حدیثو کې چې کوم دي نو قوانین راغلي لکه تاسو موږ نو د دې قوانین خو مختلف راغلي دي کله وایي په سینه باندې لاس کېده او کله په نامه باندې لاس کېده او کله لاندې کېده او کله باندې کېده بیا وایي چې رفع الیدین کوه او مه کوه خپې وجنګوه او مه جنګوه رکوع داسې وکړه او سجده داسې وکړه نو دا قوانین کلی نه شو قانون دار د قانون د پاره طریقه کار په مختلف انداز وي یو ماشوم چې کوم دی ته پوهه کې په یو خبره باندې نو هغه ته چې کوم دی صفا وې ته ورته لکه مڼه هغه پېژني نو صفا ورته مڼي بیان وکړي چې مڼه خوره لکه دا صحتمند شی دی دا عزتمند شی دی دا خوره طاقت دی پکې دا بل مڼه نه پېژني نو ته به دله څه کې دله به مڼه راواخلي چې به ورته وښیي دا مڼه ضرورې دا مڼه ده دا وخوره یو سړی دی هغه انداز دی یو شی وړی شي خو هغه په دوه لاسونو کې وړی شي بل سړی دی هغې په اوږه باندې وړی شي نو تا ده ته وایي چې هلکه دا شي په لاسونو کې اوچت کوې سا بل ته وایي چې همدغه شی اوچت کوه په اوږه باندې وایي سا هغه ځای ته حقه یو شی دی هلته به وړي پیغمبر د دې قانون دپاره مختلف طریقې دی امت ته ښودلې دي د اسانتیا دپاره یسرو ولا تعسرو دا انداز هم دی دا انداز هم دی دا انداز دی څنګه چې قرآن قانون دی دغه شانتې د پیغمبر حدیث هم قانون دی پیغمبر حدیث هم دغه شانتې سره دا قانون دی دا اعتراض غلط دریم نمبر ذکر کوي چې احادیث محفوظ نه دي دا خو د مصطلحینو خپل خبرې دي امام بخاری دی حدیث ته صحیح وي او امام مسلم ورته ضعیف وي امام مسلم ورته ضعیف وي امام بخاری ورته چې کوم دی ضعیف وي بیا امام ترمذی ورته حسن وي
نو دا خو د دې خپل اصطلاحات دي، خپل ترخ نه راایستلی دی چې کوم حدیث ته صحیح وایي صحیح دی او چې کوم ضعیف دی ضعیف دی. نو دا خو قانون ستاسو ګډوډ شو. اوس حاکم چې ضعیف دی هغه ته صحیح وایي او چې کوم صحیح دی هغه ته ضعیف وایي، نو اوس به څه کوو؟ نو د هغې دپاره خپل قوانین دي. د یو شخص په ضعف او په صحت باندې کار نه کېږي. دا اصطلاح دا د یو سړي نه ده، دا اصطلاح د هغه زمانې د نبي علیه السلام د زمانې نه او د صحابو د زمانې نه ده چې د حافظې او د دماغ او د سوچ او د فکر او د یادولو د بیانولو او د عمل دا قانون د هغه زمانې نه را روان دی چې ابوبکر صدیق به خبره وکړه ټولې دنیا به منله. ولې به منله؟ ځکه چې پاک دا صفتونه په اعلی مرتبه سره و، په اعلی مرتبه سره. لیکن که د هغې په مقابله کې بل چا خبره کوله نو هغې باندې به خلکو سوچ کوو. صحابي به چې خبره وکړه او تابعي به وکړه، د صحابي خبره به خلکو منله، ولې چې هغه ټول پاتې شو په دې صفتونو باندې کامل و، لیکن په تابعینو کې څه نقصان و، د تابعینو په خبره باندې سوچ کوو. دا د هغوی خپل اصطلاح نه ده، دا د دې معاشرې نه د زمانې نه طبقتن را روانه ده. پاتې شو دا خبره چې دا حدیث غیر محفوظ دی، تاتاریان راغلي دي او بل راغلی او بغداد ختم شوی دی او بخارا ختم شوی دی او حدیث ختم شوی دی او ضایع شوی دی، په دې دور کې جنګونه راغلي دي. نو حدیث داسې نه دي ختم شوي، کتابونه ختم شوي دي. او د بخارا کتابونه ختم شوي دي، نو د عراق هغه نه دي ختم شوي، او د بغداد هغه ختم شوي دي، تهران او ایران هغه نه دي ختم شوي. د هغې محدثینو سره یو شاګرد خو نه چې ده ته ویلي دا کتاب ځان سره کېږده، او بزرګاو لکاو شاګردانو ټولو ته لیکله په ټولې دنیا کې خواره شوي دي. نو دا پیغمبر نه وایي نبي علیه السلام چې یو زمانه به راشي خلق به داسې حدیث پیش کوي چې پلار او نیکه به هغه حدیث نه اورېدلی. نو د هغې دپاره علما شته که نه مجددین شته؟ هغه مجددین د هغې څه کوي؟ وضاحت کوي، د هغې کره او کوټه چې کومه دی جدا کوي او تا ته وایي. لہذا حدیث سری دا محفوظ دی. سن انا نحن نزلنا الذکر و انا لحافظون، دقه شان دی وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. خو هغه د قرآن الفاظ او مضمون د بره نه د هغې حفاظت هغه اسانو، او د حدیث حفاظت یې موتا ته سپارلی دی چې موږ به خپل محنت کوو، خپل منډه به وهو، په هر وخت کې به دا خلک پیدا کېږي او هغه به دغه شان دي کرهوالی کوي، حدیث څه کړه کره. لیکن نن سبا بله یو وبا په دې زمانې کې راغلی ده، اگر که هغه د پرویزیان نه علاوه ښه صحیح مسلمانان کې پرویزیان نه دي، چې هغې ته ویل کېږي مسله د ضعیف الحدیث. څه خلک داسې دي چې هغه ضعیف حدیث د سر نه مني، او په هر ځای کې ضعیفونه ضعیفونه ضعیفون لیکلی دی. څه خلک داسې دي، څه خلک داسې دي چې هغه پکې دا کره او کوټم نه ګوري، موضوعي پکې هم نقل کوي. دا دواړه خلک چې کوم دی نو ټیک دی، دا مسلمانان دي، خو صحیح خلک دی، خو ورې دوی پرویزیان له کار کوي. کم خلک چې کره او کوټه پکې نه ګوري او هغه هر څه نقل کوي او خلکو ته په دې باندې عمل وکړه. لکه تاسو په دې موبایل باندې هغه یو درود شریف خلکو پیش کړی دی، هلکه په کتاب حواله ورکړه، په کوم کتاب کې دی؟ سند یې څه دی؟ مه یې نه پخېدو مه یې پخېدو. او چېرته د درود په باره کې دا نه دی چې خلک پې اوري او ته به ورته لګیا یې. درود په باره کې دی وې به درود به وې، او که دا آسان کار دی بس زه به تاسو ته د درود شریف وایم، تاسو ټول واورئ بس خبره ختم. نه په دې کار نه کېږي، ته به وې. نو څه خلک داسې دي چې هغه د کره او د کوټه تمیز نه کوي، بس خبره یې ختمه کړه. پرویزیانو ته لار کلاړ که وګوره که نه دا دروغ. نو موږ څنګه دا حدیث ومنو؟ حدیث غیر محفوظ دی. دا لاره ورته تاو کلاو کړه، دا د کره او د کوټه تمیز چې نه کوي دا ورته دې انسان کلاو کړه چې موضوعي حدیث پیش کوي. خو لیکن څه خلک داسې دي چې ځان ته کلک موحدین او ځان ته محدثین وایي، لیکن هغه هر حدیث ضعیف او ضعیف او ضعیف او ضعیف. ابن حزم هم دا کار نه دی کړی تېر شوي زمانه کې، داود ظاهري هم دا کار نه دی کړی، امام بخاري هم نه دی کړی. ته څنګه چې هر حدیث ته ضعیف وي؟ هر حدیث ضعیف نه وي، هر ضعیف چې کوم دی نو دا مردود نه وي. کم حدیث چې ضعیف موضوعي دی، کم حدیث کې چې دومره شدید ضعف دی چې هغه منکر دی، هغه متروک دی، هغه به نه نقل کې، په هغې رد وکړه. لیکن داسې حدیث دی چې په دې یو سند سره ضعیف دی، په دې بل سند سره ضعیف نه دی، په دې بل سند سره ضعیف دی، لس پنځلس سندونه یو ځای شوي، دا قابل نقل دی. په دې باندې فضایل ثابتېږي، په دې ترغیبات ثابتېږي، په دې ترهیبات ثابتېږي، په دې د قرآن تفسیر کېږي.
په دې باندې د قرات متواتر وضاحت کیږي 50 قرات چې کوم دي نو د متواتر وضاحت کیږي نن سبا دا مسله ډېره زیاته ده چې یو سړی حدیث پیش کړي اول پیاز دا انتهایی ضعیف دی الکه دا انتهایی ضعیف دی نو حدیث وسشته کنه ټول سره ولي کنه ستا مقصد صرف تنقید کولی کم خلک چې دا تنقیدی طریقه کار دی دا د پیغمبر د حدیث حفاظت هم نه کوي د دین خدمت هم نه کوي دا د پرویزیان لپاره کار کوي ته داسې وکړه که نه چې ویې ګوره چې کری دې کو چې دا واقعي موضوعي دی واقعي ضعیف دی په هېڅ درجه باندې دا یو قوت ته نه رسېږي نو بیا رد وکړه لیکن که داسې نه نو بیا د طریقه سره دا غلطه ده هر ضعیف حدیث مردود نه دی هغه په خپلو شرایطو باندې مردود دی هر ضعیف حدیث چې کوم دی په دې باندې دا رد نه شي کولی فضایلو پې ثابتېږي خو په خپلو شرایطو باندې چې ابن حجر وایي شدید ضعف پکې نه دی موضوعي نه دی متروک نه دی منکر نه دی ضعف راغلی دی یا د عدالت په وجه راغلی یا د ضبط په وجه راغلی د ضبط په وجه چې راغلی دی نو دا ضعیف حدیث باندې فضایل ثابتېږي او که د عدالت په وجه باندې راغلی بیا نه ثابتېږي دا تحقیق پکې دا وایي لوی کار اوس دا دی چې ستا په لاس باندې خپل کار کوي د انکار حدیث لپاره ستا په لاس باندې کې څوک کرو کوټه نه ګوري هر څه نقل کې اعتراض جوړي ځان له او څوک لګیا دی هر حدیث ته چې کوم دی سوی دا ضعیف دی دا ضعیف دی دا ضعیف دی دې زمانه وختنۍ غوندې خبره ده په دې ظفر پارک کې کوم دی سیرت کانفرنس نو شیخ صاحب الله وبخښي د هغه سره زه لاړم چې په دې ګیټ ورننوتو نو هغه سټیج سیکرټري سوال جواب کوي نوم زه نشم ویلی ځکه تاسو پکې نیم ناست شئ نو شیخ صاحب دې ګیټ کې هغه کس ته وایي ته لږ ودرېږه ډرایور ته وایي چې شیخ کته کړه ما ته وایي سړی سوال جواب کوي که نه ما لاو نو بس خو چې کومه د احنافو خبرې راتلې وایي دا مردود دي دا مردود دي دا مردود دي دا مردود دي دې ته نه ګوري چې لږه څه دي او چا سوال جواب کړو د شیخ صاحب شاګرد و شیخ صاحب چې ورورسېدو سټیج ته نو هغه بیا غلی شو شیخ صاحب راغی وایي حاجي تقریر ته پاسې وایي هلکه داسې شی دی تقریرونه به تاسو کې زه به سوال جواب چې دا کومه دی مولانا صاحب دا سوال جواب کول دا سوالونه به زه بیرته معاد کړم یو ځل نو بیرته هغه سوالونه یې راواخېستل نو د هغې یو جواب یې ورکړو بیا دویم دریم چې واته جواب یې ورکړو ورته ویل دا نور داسې جوابونه ورکوه داسې مه وایه دا نشته او دا نشته او دا نشته سره خواهش خلاف دي که حقیقت کې نشته دی دې داسې لاره منځنۍ لار راوباسه دام شته او دام شته دی د دې وجې نه په دې باب کې چې د موضوعي حدیث ذکر کول در پرویزیانو حمایت دی او د هر ضعیف حدیث ته انکار کول بغیر د شرایطو د آدابو نه دام د هغوی دپاره یو طریقه کار دی هغوی ته لار کوله وهل دي لہذا د حدیثو خدمت کوئ خصوصي طور باندې تاسو ټول چې نو ځان د دې زمانې د فتنو نه خبر کوئ تاسو خو طالبان یې عوام نه د دې زمانې د فتنو نه ته خبرېږې نو ته به ځان د فتنو والا د سړي نه هم خبرې چا سینه ته ځان د فتنې نه خبرې او په فتنې والا پسې ورپسې ځان د فتنو نه خبرې او په غامیدي ورپسې ځان د فتنې نه خبرې او په شیعه ورپسې ځان د فتنې نه خبرې او په قادیاني ورپسې ځان د فتنې نه خبرې او دې نه خبر نه چې هلکه په دې فیسبوک باندې په سوشل میډیا دا کم ملا لګیا دی دا اوچتېږي راغړېږي چې دا څوک دی یا قادیانی یا پرویزی یا شیعی هغه احمدي د دې نه به ځان خبرې بیا چې کوم دی نو هغه خلک چې کرو د دې لپاره کار کړی هغه ګوره د مولانا صاحب بهترین کتاب دی په دې باندې زما د اندازې مطابق زه په پرویزیت باندې د هغې په رد باندې د سنت کې عین حیثیت نه بهترین کتاب نه دی لیکلی شوی لہذا دا کتاب ښه د اول نه تر اخره پورې جوور وګورئ الله دې موږ د فتنو پرې دور کړي محفوظ کړي دا ټوله معاشره دې الله تعالی دې فتنو نه خلاص کړي وما لنا البلاغ